لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست د میلادالنبي ورځ د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. په دې غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور، د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد، دیني عالمانو، شاعرانو او لیکوالانو، د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو او د سیمې یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وویل او د میلادالنبي د پاکې ورځې په اړه خبرې وکړې. ټول پکې یو ځای د یو سقف لاندې راټول شوي یو او د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد څخه تجلیل کوو. ورپسې د افغانستان اسلامي امارت ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد د میلادالنبي ورځې د اهمیت په اړه خپله وینا له ګډونوالو سره شریکه کړه. الله جل جلاله دا رسول د دې لپاره راولېږي چې د عالمینو دپاره رحمت وګرځي، د الله جل جلاله پیغام ځکه ته ورسي. په خپله نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي زه د دې لپاره را استول سوی یم چې زه لأتمم مکارم الاخلاق، چې زه تام کم بشپړ کم هغه لوړ اخلاق، هغه عالی اخلاق زه په بشریت کې عام کوم. په یاده غونډه کې په بېلابېلو ژبو د ښوونځیو شاګردانو او د مختلفو ولایتونو څخه راغلو شاعرانو ترانې او نعتونه ولوستل. په اولو العزم رسولانو کې بهترین نبي، شفیع د خپل امت په ورځ کښې د محشر نبي، د عشق پتنگان زود حسن جلو د عشق پتنگان که مولود دې پاک سرور وي هغه کور ولې هغه بختور وي. په کوم کور کې چې مولود دې پاک سرور وي هغه کور ولې هغه بختور وي. په کوم ځای کې چې د داسې ګران خبر وي هغه ځای به سر مشکو عنبر وي. په کوم ځای کې چې د داسې ګران خبر وي هغه ځای به سر مشکو عنبر وي. هغه ملک چې تل روښانه په تل لمر وي هره ورځ بیا په زمانو لوی اختر وي. هغه ملک چې تل روښانه په تل لمر وي هره ورځ بیا په زمانو لوی اختر وي. د دغه یار یادول به خوندور وي د عرش او فرش ټول څیرې اصل یې. د دغه یار یادول به خوندور یې چې د عرش او فرش ټول څیرې اصل یې. هغه ګران چې په جمال سمشو کمر یې عاشقان بېله کمال بهرور یې. هغه ګران چې په جمال سمشو کمر یې عاشقان بېله کمال بهرور یې. د دغه مولود به څه درود ګوهر یې چې خو باندې دواړو کونو یې ګودر یې. د دغه مولود به څه درود ګوهر یې چې خو باندې دواړو کونو یې ګودر یې. د دغه منجلس به څه شیرین ثمر یې چې په منځ کې شیرین ذکر د دلبر یې. د دغه مجلس به څه شیرین ثمر یې چې په منځ کې شیرین ذکر د دلبر یې. په جهان کې به هغه ډېر بهرور یې چې په داسې مجلسو دې ته ګذر یې.
جهان کے باغدر بہرور سپودا سے منزل سوچتا گزرے سیدگران ماں بچے رہے پسنا کیا ولگر زید مانو گیانو پاکو سکے سیدگران ماں بچے رہے پسنا کیا ولگر زید مانو گیانو پاکو سکے نعرے تکبیر نعرے رسالہ یا شہید میلاد النبی